ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله في كلامه المجيد يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما با دا درخواستي چې موږ ټول محتاج بن کر د قرآن درس ته غوږ کېدو. تیمې میلمانه چې راځي هغې ته یو کس صرف اشاره کوي او په اشاره کې نور کسانو سره سلام او هغې ته ویلکم نه کوي چې موږ الله تعالی ته دا درخواست پیش کو چې ستا کلام ته موږ په غور باندې غوږ ایښی. د ټولو نه ګران کارونه دوه دي، بذل نفس او بذل مال، پیسې لګول او ځان لګول. بذل نفس ته قتال فی سبیل الله وي، د الله په لار کې جنګېدل، شهید کېدل، او بذل مال ته انفاق وي یا سخا وي. ما مخکې ناصر بای ته وی چې که فرض کته اعلان وکړي چې موږ به پیسې ویشو نو موږ په ټایم نه راځو، چې ته وایې موږ پیسې غواړو نو بیا خو په ټایم راځو نه، ځکه دا یو ګران کار دی. نو ګران کار له څوک ځي؟ خو د الله تعالی چې کوم خلق ډېر زیات بدي شي هغه دوه دي، دواړه د بې نه شروع کېږي. یو ته بخل وی، بخیل، بل ته بزدل وی. بزدل سړی چې دی د الله په لار کې جهاد ته تیار نه، جنگ ته تیار نه. بخیل سړی چې دی هغه انفاق ته تیار نه. ودا ولې؟ ودا ځکه چې انسان نګیر چاپیره، یو طرف ته شریعت دی بل طرف ته شیطان دی. نو شریعت یو طرف ته راکاږي او شیطان بل طرف ته راکاږي. نو ډېره دغه شیطان مقابله هم کوي او یا دغه شیطان د لاس والو مخوري. وی شریعت ورته وایي چې که فرض که ستا سره صحیح که نه نو انفقو هغه ولګوه. نو شیطان ورته وایي الشیطانو یعدکم الفقر، یو پیسه ونه لګې خوار بشې، بچي به دې څه خوري. نو زموږ نننی ټاپک څه دی؟ شریعت، شیطان او انسان. نو شریعت تا ته وایي چې ته یې ولګو، نو شیطان وایي چې دا څه کوې؟ دا کو تا ولګو نو بچي به دې بیا څه خوري. نو الشیطانو یعدکم الفقر، نو هغه وایي چې زما سره خو پیسې ډېرې دي، زما د ضرورت نه خو سیوا دي. نو شیطان خو بیا ډېر هوښیار دی، نو هغه تا ته وایي داسې چلو کا چې جایز ضروریات دې پوره شي که نه، نو بیا به یې په نمود باندې، په نمائش باندې ستا را پیسې ولګو. آپ ایسا کرے ضروریات سے زیادہ خرچ، اگر آپ نے کرنا ہے تو نام و نمود کے لیے خرچ کریں گے. ٹھیک شو؟ نو بیا خجی نام و نمود پر اسے خرچ کریں گے. او غیر پاره خبره داره چې کله ستاسو واده نو چې پکې ډزې وکړي، هر څومره پیسې چې په لګې دي دومره پیټۍ کالتوس په لګو او یو ښکلی ګاډی ځان لوالی چې هغې ته لګژوریس ګاډی وایي، لګژري والا، په هغې به یې لګو. دا د شیطان تا ته لمسه ده. نو هغه یو سړي ډېر ښکلی ګاډی اخیستی و، زه ورسره وختم. نو ما ورته یاره دا دومره پیسې تا په دې ولې لګولي؟ نو هغه ما ته وایي چې سړی په دې ګاډي کې ناست وي نو پولیس ورته ګیټ زر کولاوي. مې خره دومره وړې خبرې دپاره دومره ډېر شی پیسې تا لګولي. دې ته وایي دا شیطاني دغه چې ته نام و نمود به په څه کوو؟ موږ به په خپله واده کې بیا ډمې ګډو، که ډمې راته نه میلوېږي اجړاګان به راولو او لږ چکر له به لاړ شو، مری ته بلاړ شو
کباب خوړو له به کاټلنګ ته ځو او تیکو خوړل به چرسی له ځو که میانو ته نړو شو نو توري له به ځو. دا شیطان تا ته وایي. او قرآن یا شریعت تا ته څه وایي؟ وی ګوره تاله چې کوم پیسې ما درکړي دا ستا نه دي، دا پیسې ما تاله درکړي دي، ستا یو بل روډ دی ستا په خوا کې چې هغه ستا نه په هر لحاظ سره که ښه نه وي نو ستا په شان دی، خو په دې کې د هغه حصه ده. ستا مثال د ډاکي دی، ډاکي خط وړي یا خلقو ته یې رسوي، نو تاله ما 100 روپۍ درکړي، په دې کې 97.5 روپۍ ستا دي، 2.5 روپۍ پکې د بل چا دي، د هغه ته ورسو، دا 97.5 روپۍ ستا کرایه ده یا ستا ټیکټ دی. د که ته ډاک نه رسې که نه دا پیسې هلته نه رسې، نو څنګه چې د ډاکي نوکري مونږ ختم کړې وه چې دا ډاکي خو ډاک نه رسې، داسې به ستا نوکري ختم کړمه، دا مال به درنه واله، او یو داسې فراډ به وشي او یو داسې سکینډل به راوچت شي چې ستا ټولې پیسې به پکې ولګي، ځکه زه ستا ته خپل کار نه کوې، کم کار چې مونږ تا ته حواله کړی. نو شریعت تا ته وایي چې ستا دا پیسې چې دي دا په حقیقت کې ستا نه دي، په دې کې د ډېرو خلکو حصه ده، خپل حصه به هغې ته به ورکوې، هغې له خپل حصه. نو بیا تا ته ښایي چې که فرض که تا ورکړو جو دې ته ډېر ورکړو ته انفاق کوي، نو الفاظ ډېر مزیدار دي. جو انفاق کی قیمت ادا کرتا ہے وہ اللہ کو پاتا ہے، اور جو اللہ کو پاتا ہے اللہ اسے بصیرت یا روشنی عطا کرتا ہے، اور جس کو روشنی ملتی ہے پھر وہ بھٹکتا نہیں، شیطان اسے ورغلا نہیں سکتا. کم سړی ته چې رڼا میلاو شو، رڼا به تا ته په یو قیمت میلاویږي، قیمت اللہ دے، اور اللہ کو پانے کے لیے آپ نے انفاق کا عمل کرنا ہے. آپ انفاق کریں گے تو اللہ کو پائیں گے، اللہ کو پائیں گے تو اللہ آپ کو بصیرت یا روشنی عطا کرے گا، اور جب آپ روشنی میں جائیں گے چکل پرانا کے روانے تو پھر آپ ٹکر نہیں کھائیں گے. لیکن اگر آپ نے اللہ کو دینے سے انکار کیا ویسے چلوشی اللہ آپ کو روشنی عطا نہیں کرے گا، تو پھر آپ اندھیرے میں رہیں گے، اور اندھیرے میں شیطان آپ کو آسانی سے بھٹکا سکے گا. دیو جن تا تصوی شریعت تاثر چکے میں پیسے دی اس کو آسمان پر جمع کرو، شریعت تا تصوی اس کو آسمان پر جمع کرو، جہاں پر کیا ہے؟ نہ کیڑا ہے، نہ چور ہے، اور نہ ڈاکو ہے. آپ اسے زمین پہ جمع کرتے ہیں جہاں کیڑا بھی ہے، نہ کتا غنم دلته جمع کړي نو سپګۍ به پکې وشي، اکتا پیسې ډېرې جمع کړي نو یا خو بغل راغلی نو وړي به یې دنه، یا به ډاکو د پسې کلاشینکوفا یا ټوپک راغستی تماچه چې راکې که نه. نو یہاں کیڑا بھی ہے، یہاں چور بھی ہے، یہاں ڈاکو بھی ہے. آسمان پہ جمع کرو جہاں نہ کیڑا ہے، نہ چور ہے، اور نہ ڈاکو ہے. شریعت تا تداوی و آلتے جمع کا نبیاوی جہاں تیرا مال وہاں تیرا دل. قبضے چی پیسې سړی پرتی سړی ټول فکر هغې ته نو په دې مانځه چې سړی ولاړی نو مې هغې ته فکري. نو آپ اس سے آسمان پہ جمع کرے تو آپ کا دل بھی آسمان کی طرف ہوگا. نو شریعت تا ته چیغې وایي چې دا پیسې چې ما تعالی درکړي دي اس کو آپ میرے راستے میں خرچ کریں، آپ مجھے پائیں گے، جب مجھے پائیں گے تو آپ کو روشنی مل جائے گی، روشنی مل جائے گی تو پھر شیطان آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا. نو ځکه شریعت تا ته چیغې وایي وانفقوا، آپ اسے لگائیں، دا به لګې فی سبیل اللہ، تو خدای په لار کې. نو ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، که نه لګې نو بیا به ارتاو شي، مړ بشي، خراب بشي. څنګه به خراب شي؟ پیسې سره پکاري، جهاد له پکاري، کلاشینکوف له پکاري، ټینک له پکاري، فلسطینی له پکاري، کشمیری له پکاري، افغانی له پکاري. اچھا نور کے جو ٹرمپ تا تیار ولاڑ دے اوی غزے کے تمام لوگوں کو میں یہاں سے نکال دوں گا. نو کو فرض کر دی دے نوزی ابل زیر ذلت زندگی تیرے جو ملگوا اکا لگے یہ نو دیسی با بچشی لکا سنگ چا حماس اس بچشو. نو حماس دری کسا اسرائیلیا والا کئی ادارہ توای پا بدل کی تی سورا حماس دغا واغستل فلسطینیان
300 न ज़्यादा करना 600। गुरा जब आपने लगाया तो आपने 3 इसराइली उनके हवाले कर दिए, उन्होंने 600 मुसलमान आपको हवाले कर दिए। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, लेकिन बल तरफ तक तमालदारिन आप ज़मीन पे जमा करते हैं न। आप शाह फैसल को याद कीजिए और आज के सलमान को याद कीजिए न। सलमान सकई अगा म्यूजिक प्रोग्राम के द इंडियाना अगा अदाकार अब यही और दलता पर फ़लस्तीन सख्त था नो ट्रम्प उनते सड़े हुई। हम अगर हाथ सऊदी के हुक्मरानों के सर से उठाए तो और 15 दिन तक हुकूमत नहीं कर सकते। दादा ट्रम्प वैना दा चे सलमान 15 वर्षी हुकूमत नशी कवले चे माते लास उचत कड़ल और हमास पर बेअसरे वर्षे के अल तक कवले शी जका व अनफिकू तागी तैयार दी नो बज़ल नफ्स और बज़ल माल नो चिकल दा के नो दा अल्लाह खोग बे अच्छे दा न के दा अल्लाह न बत्रिखी अच्छे बज़ल नफ्स न के नो बुज़दिल बे अच्छे बज़ल माल न के नो बखील बे और बखील और बुज़दिल द्वारा दा खुदाई बदिशी नो शरीयत ता सचेगी वही चिकोला कतवार के नो सचल बूशी वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअनफुसिकुम जान लव सरबखो के नो गुरा इन्फाक फी सबीलिल्लाह दा बलचा सरखने दी रजान सरखदी नो बिया वर्ता सवई बल तरीका बांधे अल्लाह पुवकई नो बिया वर्ता वही वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़ा इलैकुम मंग पूरी की पूरी तासु लदर को तासु दगप नशे महरूम बनशे वले व अंतुम ला तुज़लमून सा सर बजियाते ने कीगी बिया वर्ता पबल अंदाज के बिया पुवकई वमा तुनफिकू मुसलसल रवान दे न बिया वर्ता वही वमा तुनफिकू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। तो चवला गे नो दिसे न आगा दे वादे की कना नो खलक टीमान रावड़ी दे गटो खलकुला नो आगा विदा टीम चा रावड़े पता न लगी नो आगा उड़ू के वादम वशी और आगा बची मुशी खुद आगे टीम पे के पता नहीं लगी चा रावड़े जका खलक पे सूद कई नो अल्लाह वी दगा गलत फहमी दे लजा खत्मोम वमा तुनफिकू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम मंग पर रिकॉर्ड के अगस्ती नो बिया वर्ता बल जाए कि वही वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफुहु कतासु शे वर्कु न बदल नूर दरकम युखलिफुहु पर पसे बदल दरकम बल्कि मा दो फरिश्ते लगौली दी चागा सर तस्त दवा और खैरी कई यो फरिश्ता वही अल्लाहुम्मा आते मुनफिकन खलफन खुदाए च सूक लगई ना गीला पर बदल के नूर वर्के दागा द्रंग बम खचलेगी दागा क्लिनिक बम खचलेगी दागा दुकान बम खचलेगी दागा कशरान बफ स्कैंडल न राउडी द मलेशियाना अन बागा अंडर पले शिकार कीगी जक जब दागा पाए की बरकत वाचुम वमा अनफक्तुम मिन खैरिन तासु चकम माल खर्च के मिन शैइन फहुव युखलिफुहु वली वहुवा खैरुर राज़िकीन आगा बेहतरीन रिज़्क़ वाला दे रिज़्क़ वर्कौल वाला दे नो आगा से वही अल्लाहुम्मा आते मुनफिकन खलफन खुदा सोकचे लगई नो अल्टरनेट वलवर के और पसे दे बरी तदा खैरे वे प्लाने खैरो वाले नो अल्लाहुम्मा आते मुमसिकन तलफन खुदा चे सोक न लगई दागा दा माल हलाक के नो तो वैशाले कैसे चल जाए दे ये रो वीडियो रगड़ जलम वसरोशो नो डॉक्टर साहब टेलीफोन को वेजस्ता मलगरे मा पबहासी की माता रे बोल नजुदा शिवियो वो जरा गलेम दे इंग्लैंड ना नो मायले का तको रागले नो सा हालत थी वे इस्लामाबाद की गट अस्पताल में रख कड़े हो बागे की रासर अफराट शे दे द शिफा द हवा द शिफा द लेवल अस्पताल में रख कड़े हो पागे की रासर अफराट शे दे न मोहते में दारा त मोह आया जके जी दुनियावी उमूर के फ्रॉड मख की नूर खबरी भी और रस्ती नो फ्रॉड बरसर उशी न जके दावली आखिरी यू वखी आखिरू वाला तसवील अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफन मखे तज़े खालिद ये राज़ा तास अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफन खुदा चकम खलक बंदी या गील मोर कवा दा सड़ी चिदी दादा फरिश्ते पर खैरू की नो को फरिश्ते द खैरो न तजान बच के नो बिया बता इमसाक न के बिया बता इन्फाक के नो इन्फाक द कौलो द पारा मंग ता शरीयत चिगी हुई और शैतान मंग मनी कई और चिकल त इन्फाक के वी गोरा सूद वाले कम खलक ची सूद कई इन्हें इन्फाक न कई बल्कि जमा कई हलाल और हराम न गोरी दागी पर दुनिया के द माल डेरू न जोड़ई द माल डेर शे डेरी जोड़ई कुछ कम इन्फाक कई नागा आखिरत के द माल डेर शे डेरी जोड़ई
نو د خلکو یو غلط فهمي ده. خلک یو بل ته څه وایي راځئ چې ښه ژوند تیر کو. وی ښه ژوند په دنیا کې نشي کېدی، دا ته غلطه وایي راځه چې ښه مرګ حاصل کو. نو اچھی موت دا کامیابی ده. اچھی زندگی که د چاوي نو چې څومره ښکلی خلق دی نو هغوی په تکلیف کې زندگی تیره کړې ده. او د تکلیف زندگی ځکه وایي چې قرآن کې الله پاک 4 قسمونه خوړلي دي. نمبر 1 لا اقسمو بهذا البلد، په دې مکه مې د قسمی. ورپسې دی ووالدین، ستاسو په پلار مې د قسمی. وما ولدو، په بچو باندې قسمی. او بل څه 4 دریم پکې څه دی؟ لا اقسم بهذا البلد ووالد وما ولد وانت حل، زنده باد، وانت حل بهذا البلد. په پیغمبر قسم خوړلې چې څه لقد خلقنا الانسان فی کبد، چې په دنیا کې یې نو ته ښه زندګي نشي تیرولې. په ښه زندګۍ باندې توجه مور کوه، په ښه مرګ توجه ورکړه چې مرګ دې ښه راشي. هغه ممکنه ده، دا ممکنه نه ده. ای سړی خبره کوله وی نیلسن منډیلا مثال والا وی ته وایي چې نیلسن منډیلا ډېر خو نه 25 کاله په جیل کې نه و، دا ښه زندګي وه. نو ستا د عمران خان چې چغې وایي چې 45 فارم باندې ما ګټلې ده نو په جیل کې نه دی انداګې ښه زندګي ده. نو ستا قید اعظم چېرته ښه زندګي تېره کړې وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په خپله الله وی لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. پیغمبره صادقیږي. نو چې کله ته ټوله توجه په دې ورکې چې اچھی زندگی نہیں اچھی موت ہمیں چاہیے. او اچھی موت به الوی چې تعالی خدای کم مال درکړي چې هغه تا د هغه په غلارې کې لګولې نو کم ځای به لګوم. نو الله تعالی ورته وایي ستا سره چې کم مال دی کنه کاغه ته غریب لور کې، یتیم لور کې، مسکین لور کې، نه تا ته لیست خیم. نو ډاکټر صاحب ډوډۍ کړې وه، نو ډي سی صاحب وپکې، نو ایس پي صاحب وپکې. نو بابا یې ته تپوس وکړو وی بچی میلمانه دي څوک وو؟ نو هغه ورته لیست پیش کړو. نو هغه ورته بچیا په قرآن کې چې کوم لیست دی په دې کې خو ستا یو نو. نو هغه وی څه دی پکې؟ نو وی الله تعالی وی وما انفقتم من خیر فللوالدین. بابا جی دې پکې راغوښتی. نو بیا څه وی والاقربین، نو ستاسو نسبیانو. نو والیتاما، دا عرفان یتیمانانو. نو والمساکین، نو مسکینانو. نو دا 4 واړه خو پکې نو. او لاغې ډي سی صاحب په هغې ورځ باندې ایس پي صاحب دپاره وی کوک وله راوړه. نو ډاکټر صاحب ورته وی قاضي صاحب فیصله کړې چې کوک به نه څکئ. نو ډي سی صاحب ورته بیا وی ایس پي صاحب نه خفه دی ځکه تا وله کوک را نه وړ. نو ډوډۍ وله م وکړه خفه تیم شو. نو وی تاله لیست ما ښوولی دی چې دا کسان پکې نه وي. نو ستا دغه دی ولې وما تفعلوا من خیر فان الله به علیم. ته چې سکې ما ته پته ده. نو الله تعالی تا ته وایي چې کوئی پیسې لګې په دغې ځایونو کې دې ولګولې خو دې نه ته یو غټ ځای بل خیم. وی غټ ځای سره وی چې د الله د دین د غلبې دپاره یې لګې، چې د الله د دین غلبه به په څه راځي؟ په جهاد به راځي، په قتال به راځي. د هغې لپاره به کلاشینکوف اخیسته غواړي، د هغې لپاره به ټینک اخیسته غواړي، بې پیسو نه کېږي. نو چې کله ته په هغې کې پیسې ورکوې نو الله هغې ته څه وایي؟ هغه وایي ته ماله قرض راکې. نو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وی خدای له قرض ورکې؟ وی خدای وی زه درنه قرض غواړم. نو چې کله ته خدای له قرض ورکې نو فیضاعفه له اضعافا کثیرا، زه به یې درله ډبل کړم. اوس تا خوښه ده که ته پیسې د شیطان په رایه کې لګې نو هغه دا چې په نام و نمود به لګول غواړي، لګي د دواړو. او که ته د فی سبیل الله لګې نو هغې کې د لیست تر کړی. خو د ټول نه ښه ځای هغه دی چې د الله د رضا دپاره د الله د دین په غلبه کې ولګي، د الله د دین په غلبه کې ولګي. دې ته خدای پاک قرض ویلی دی. نو چې قرض ورته ویلی نو تا ته څه وایي چې زه به خوار به نه شي. نو رسول الله دې پوه کوي خوار کېږي ځکه نه ما نقصا من مال عبد من صدقة. تا چا چې صدقه ورکړی چېرته خوار شوی نه دی. کنې ما ته لیست وښیه چې کوم سړی دې وجې نه خوار وزار ګرځي چې هغه صدقې ډېرې ورکولې. حضرت ډېر شی انډر پلی والا او سودونو والا خیم چې هغه ډېر بېکاره شو. نو پېښور کې موږ یو ملګری نو ما ته وی زه عمرې له تلم. نو وی زه په دغه نه پوهېدم، په مسلو نه پوهېدم. نو وی زه لاړم په پلاني مولوي صاحب پسې. هغه نه وه ولي خان له چې شکست ورکړی او درویش مسجد والا حسن جان. وی حسن جان صاحب پسې لاړم.
مونږ مې چېرته نو کړی نو هلته جومات ته لاړم چې عمرې مسلې راته وښي وی حسن جان صاحب چې سود څوک کوي هغه تباه کېږي او صدقه څوک ورکوي هغه ګټي وی مې چېرې دا دی څه وایي وی زما ورور سود کو نو وی کله زه عمرې له خو لاړم خو چې واپس راغلم وی زما ته ما ته ته خبرې وی زما غرور مکمل تباه شوی دی بچي ټول هیروین اډکټ شوي دي او هغه خودکشي یا څه کړې وی ما ومنله چې حسن جان صاحب تا ټیک وی نو هغه ورته رسول الله تا ته مخکې ویلو ما نقص من مال عبد دوی چې د الله رسول قسم خوړلی دی چې زه په دې باندې قسم خورم اقسم علیه زه تاسو باندې قسم خورم احدثکم حدیثا فاحفظوه رسول الله وایي زه تاسو ته خبره کومه خو ویلي کوي د ځان سره یاد یې کوي دا ګوره د الله رسول دوره زور ورکوي نو بیا څه وایي یو دا چې په صدقه مال نه کمیږي دویم دا ولا ظلم عبد صبر علیها کو تا سره زیاتې وشو تا پې صبر وکړو خدای به دې په عزت کې اضافه راولي او کم خلق چې خوله وازه کړه کم سړي که هغه قومي که هغه پاکستان ایز ان فردي که ایز قومي خو چې سوالونه کوي الا فتح الله علیه باب فقر دی به همیشه خواري وی په سعودي کې سوالګري ونیول وی 80 پکې په سل کې 80 پاکستانیان دي دا ولې خلک وایي غواړو به خوله به وازو چې خوله وازی چېرته به شته نه شي د لیاقت علي خان چې د پاکستان کله وزیر اعظم شو او په هغې ورځو کې امریکې ته ایوب خان لاړ او ایوب خان کله د امریکې نه غنم راوړو نو وایي چې غنم یې راوړو نو د کراچۍ په روډونو باندې په اوښانو باندې هغه دغه نه راوړل د پورټ نه د فورټ نه راوړل په اوښانو باندې او هر اوښ ته یې لیکلي وو هر اوښ ته یې دلته کتبه اچولې وه تینک یو امریکا دا د ایوب خان په وخت کې شو هغه وخت شو دا وخت شو او باب فقر زمونږ نه لرې نه شو هر وخت خوار یو اوس را سره غم دی رسول الله پخوا ویلو چا چې په سوال ځان عادت کو که هغه قوم یې که هغه سړی ابه چېرته مالدار نه شي حالانکه یو سوالګری چې د جوړ د چوک نه را روان شي او سواړی چوک ته رارسي او په ټولو ګاډیو کې سوال کوي نو کم از کم 100 روپۍ یې ګټلي او یو دیاړي والا د 200 روپو دیاړي ګوري د 500 تم نه میلاویږي ا دیاړي والا خدای شته کې سوالګری ټول عمر سوالګری دا دې خبرې دي چې په دې رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم خوړلی دی زه پې قسم خورم نو بیا یو بله خبره کوي چې کوم ځای کې تا ته به نتیجه څه میلاویږي د هغې نتیجې دپاره یو حدیث دی او دا ډېر ضروري دی په دې موقع باندې عن ابن عباس روایت د چا نه دی ابن عباس نه ابن عباس ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی ابن عباس ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فقیه هذه الامه د دې امت د ټول نه هوښیار شخصیت ابن عباس رضی الله تعالی عنه هغه دا روایت کوي اوس دې روایت ته ګورئ د خپل حالت ته ګورئ من عالی ثلاثه من الایتام چا چې 3 یتیمانانو ذمواري واغسته او دا یو ډاکټر صاحب ما ته سوال جوړ کړی اکبر خان ته کوم هیر شو وی چې ما به یو یتیم پالو نو د حدیث نه پس په 3 یتیم پالم په ما پسې 3 ولیکئ ځکه حدیث کې 3 دي د رسول الله الفاظ ته ګورئ کان کمن قام کان کمن قام لیلته دا داسې دی لکه ټوله شپه چې تهجد کوي وسامه نحره د ورځې ټوله ورځ روژی دا خو ترې لاړل یعنې دی روژې نه نیسي خو په روژهدارو کې حساب دی د شپې اوږده خو په دې په تهجد والا کې حساب دی وغدا وراحه فی سبیل الله او دی داسې دی لکه چې سهار هم جهاد لتلی او مازدیګر هم جهاد لتلی نو څو 3 پیدې شوې یو دا لکه د شپې چې تهجد کوي دا د څه به بدل کوي 4000 روپۍ دي که نه اوس خو تاسو ووایئ که نه زیات خو نه دي نو چې 12000 روپۍ پر منت ورکوي دا په سګرټ او په دې موبایل په دې دغه لګي زما پکې 100 روپۍ خو به روزانه د موبایل خرچوي نو چې کله ته 3 دغه کې یتیمانان فالو کې نو 12000 روپۍ پر منت ورکې نو د خدای په کتاب کې ته د ټوله شپه د قیام اللیل والی او د ټولې ورځې د نهار د روجې والی او د سار او د مازدیګر د الله په لار کې جهاد والی ورپسې څه وایي وکنت انا وهو دا د الله رسول وایي وکنت انا وهو زه او هغه فی الجنت په جنت کې به یو اخوینې رونه به یو که هاتینې لکه د دې په شان د ګوتې ویدیسې کړې والصق اصبعیه غوږونه د ګوتې خپلې یو ځای کړې سبابه والوسطی سبابه دې ته وایي دې ته موږ څه وایو پښتو کې شهادت کې انګلي
ادې ته منځنۍ وي. نو منځنۍ او شهادت کې انګلي یو ځای کړې او رسول الله موږ دواړه به یو ځای دي سیو. نو ډېر غټ اچیومنټ نه دی بیکاز آپ 400 روپۍ ضرب 3 پر مہینے. ہاں اوس خو 4 نور لیکلې بګوا خلق ورنه اما ته چې چا سوال جواب کړی به وایي چې زه واپس کېږم. ټیک شو نو پر منت دا چا ورکړي نو د شپې ودرېدل ډېر آسان دي، د ورځې روجې نیول دا رکېدو کار نه دی او دا رکېدو کار دی. نو دا چې کله خپل د سیګریټو د نسوارو د موبایل او د یو ځای د چیټینګ د پیسې کمې کړي نو دلته دې راځي دا پې برابرېږي. زه به هغه به یو ځای یو والوسطا دا دواړه ګوتې یو ځای کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو چې څوک غواړي هسې کو موږ ته څوک ووایي چېره ما سره بره کښېنه موږ څومره خوشحاله شو. چې رسول الله وایي چې راځئ ما سره به د دې نه بله غټه خوشحالي. دې وجې نه سورت بقره چې دی دا د قرآن هغه سورت دی چې هغه تا ته وایي چې انفاق به کوې. ګوره د قرآن ړومبنی سورت الحمد دی هغه تا ته وایي منځونه به کوې هغې کې تشې دواګانې دي وہ آپ کو اللہ کے سامنے جھکاتی ہے. ورپسې دویم نمبر صورت چې دی هغه صورت بقره دی. نو صورت بقره چې دی وہ آپ کو انفاق پر هغه تا ته د انفاق درکوي. او صورت بقره د آخري 286 صورتونو نه چې والې نو ټول د آیاتونو نه چې والې د هغې نه پس بیا انفاق او انفاق او انفاق. نو تاسو حیران بشئ چې د قرآن آخري آیات چې د هغې نه پس د هغې نه څوک وایي چې 9 ورځې پس رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی او څوک وایي چې د دې آیات نه 31 دن پس رسول الله دنیا نه تللی هغه هم په دغه کې راغلی دی. نو څه وایي واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. دا د قرآن آخري آیات دی. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله په صورت بقره کې 281 نمبر آیات دی. د دې نه پس قرآن بیا نه دی نازل شوی. مونږ خو دا خیال وکړو چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي دا خو په حج کې نازل شوی. حج په څه کې په ذوالحجه کې او رسول الله په څه کې وفات شوی ربیع الاول کې که نه. نو ذوالحجې نه پس محرم او بیا ربیع الاول که نه. نو مطلب چې 2 میاشتې پس رسول الله دنیا نه تللی. نو په دغه دوران کې محرم سفر او ربیع الاول 3 میاشتې شوې. نو په دې 3 ربیع الاول که 12 تاریخ شي نو ته ویلی شي چې په دغې په دوران کې دا صورت دا آیات نازل شوی چې واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. نو ثم توفا کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. هر څه چې تاسو کړي دي ظلم به سره نه کېږي. تاسو له به زه واپس درکم. دا په حقیقت کې ورکړه نه دي بلکې قرض دی او قرض به یضاعف په ډبل ما تا ته میلاویږي. د دې وجې نه موږ د الله نه غواړو چې موږ د دغې 2 خرابو صفاتو نه خدای وساتي. یو بخل دی یو بزدلي ده او الله تعالی موږ ته بذل مال او بذل نفس دا آسان کړي ځکه چې په دې کې د آخرت ډېرې ګټې دي او د دنیا د هر قسم لا مصیبت نه حفاظت ته. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.